الحكيم الاسم ماتن مخکی وپیرا اشاره وکړه تعریف او حدود د اقسام ثلاثه د کلمې ته په وجه د حصر کې الته لحاظ کو د زکی ورسته بیا لغنا وقد علم سره تنبیه ورکړه شالکه ته ځان نه پوښوي په دې وجه د حصر کې تعریف هم درته تیر شو نو وقد علم سره تنبیه ورکړه نو لحاظ د متوسط وکړه وس متوسط او زکی خو به پوي شي په دې باندې خو غبي نه پويږي نو اوس به لحاظ دی غبي کوي نو بیا تصریح کوي په تعریف دی اسم سره چې دیغه احکام ختم شي بیا به تصریح وکي په تعریف دی فعل په اخر کې او رسته بیا حرف ذکر کی نو واي الاسم لغوي معنی تیر شوی دا په اصطلاح کې چاته وای ما ای کلمتون دا زکه وای چې کلمتون زکه کلمه دا جنس دا د اسم او د فعل او د حرف لپاره او په تعریفاتو کې لابدی وی دي جنس نه تعریف کې څوک څه راوړي جنس راوړي موږ تعریف د انسان کو حیوان ناطق نو حیوان جنس نه د انسان لپاره نو ما به عبارت کې د کلمې نه ما ای کلمتون اسمی و کلمه دا نو کلمه به زکه تعبیر وکیل معنا چې دا کلمه جنس دا په تعریفاتو کې سره وړل کېږي جنس اوس په دې سره اعتراض د پښ اعتراض دا واردېږي چې دا په تعریف د اسم کې کلمه د ما به خالی نه وي یا به ما عبارت وي د شی نه یا به ما عبارت وي د لفظ نه یا به ما عبارت د کلمې نه وي یا به ما عبارت د اسم نه وي یوم نه صحیح ولې که ما عبارت شي د شی نه نو معنا به داسې شي چې ما اسم یو شی ده چې دای دلالت کوي په خپل معنا باندې او مخترین نوی تر یو د ازمنه ثلاثه پوری نو تعریف د اسم د معنی نو شو دخول د غیر نه دوال اربعه په داخل شو خطوط او نصوب اشارات او عقود اغم دلالت بنفسه کوي په خپل معنا باندې ها د دې خپل معنا د چراشه او مخترین نه د تر یو د ازمنه ثلاثه یو ته چا اسماء نه دی ویلي ځکه اسماء د قسم د لفظ دي او دا لفظ نه ده خطوط نصوب اشارات دا الفاظ ندي بوشي بدی باندې او کچیر ته ما عبارت وای دی لفظ نه نو په تعریف دی اسم کې دی مرکب داخل شو ولی مرکب ما یو لفظ ده صحیح ده چې دلالت کوي په خپل معنا باندې او مخترین نوی تر یو دی ازمنه ثلاثه پوری دو شو دریم چې کومه ده کما عبارت وای دی اسم نه نو اخذ دی محدود فی الحد رازی ځکه محدود دیم اسم ده او په حد او په تعریف کې اسم راوړي نو دور لازمیږي اخذ د محدود په حد لازمیږي سوچو سلورم دادا کما عبارت د چانه وای د کلمې نه وای نو دلک ضمیر مذکر دا او کلمه چې کوم د مؤنث دا په مابین د راجی او مرجی کې مطابقت ناراضي بیا وایم له سره کما عبارت د چانه وای د شینا دوال اربعه په داخليږي کما عبارت وای د لفظ نه مرکب په داخليږي مرکب خاص منه او صلی الله علیه وسلم دلالت نه کوي مرکب ته چای اسم نه دی ویلي ولی ځکه اسم قسم د کلمې ده کلمه ماخوذ په تعریف د کلمې کې افراد ده نو بیا به هغه مرکب په داخل شي نو مرکب داخلي دل په تعریف د اسم کې داخل کار ده نه او کچیر ته ما عبارت وای د چانه د اسم نه نو اخذ د محدود فی الحد رازی او کما عبارت وای دی کلمینا نو دلک ضمیر مذکر دا او کلمه مؤنث نو بیا راجی مرجی کی مطابقت ناراضی نو تاسو به عبارت جواب وو کی چې دا اخیر احتمال وایم ما هغه دا ما عبارت چانه وایم کلمینا خو ګوریا دی ما معنا می کلمه کړه او په لفظ کې ما صدا مذکر ده نو دلک ضمیر لفظ دی ما تراجی ده او ما بیا عبارت د کلمې نه نو څه حاصل دراوت چې یو د کلمې د ما دا لفظ ده او یو معبر ده یو تعبیر ده یو معبر ده تعبیر په مذکر سره ده ما لفظ مذکر ده خو معبر مؤنث د کلمه ده نو دا دلک ضمیر لفظ د چا تراجی ده دی ماتا او ما به عبارت دي چانه د کلمې ده نو مطابقت راغی کرانه نه تا به اعتراض وکول چې ما ډایرک کلمې تراجه کولای انا اصل لکه زمير چا تراجه کوم لفظ دی ماتا خو بیا ما عبارت دي چانه وای د کلمې ځا
نو دی وایي الاسم اسم هغه کلمه ده دل چې دلالت کوي دا کلمه دا کلمه دلالت کوي علی معنن په معنا باندې دلالت کوي مولانا صاحب دا دل علی معنن چې ویلي دا جنس شو په تعریف د اسم کې سمې ویلي دا ټول جنس شو تر دې ځای پورې کلمه دل علی معنن دا ټول جنس شو یو کلمه د مهمل پرې دی هغه مخکې وتلی دي ځکه دا قسم د کلمې له تعریف نه لا مهمل وتلی ده نو بیا ولې پکې راوړي پوه شوې نو کلمه دل علی معنی یو کلمه دلالت په معنا باندې کوي نو اسم ته مرغی فعل ته مرغی چا ته مرغی حرف ته او دای چې ویلي چې پی نفسها سوکتري نه وته حرف وته او غیر مقترنین چې ویلي دا بل فصل شو په دې سره سوک وته فعل وته ځا نو چې دای وکړه کلمه د دل چې دلالت کوي علی معنن په معنا باندې فی نفسها فی نفسه د دې و ترجمه ما تاسو ته بل ورس کړی و بس اسانه مسله دا سکا چې دا معنن موصوف او پی نفسه متصفت دا سی معنا پی نفسه چې کائن او ثابت وي په نفس دی ما دل لګي دا هی ضمیر چاته راځي کا ما دل دا او ما دل کلمه ده کنه دا چې په نفس دی ما دل لګي په نفس دی کلمې کې چې کومه معنا پرته د پیغه باندې څه کوي دلالت دا سی معنا چې هغه معنا کائن وي پی نفسه په نفس کې چا کې دی مادل لکه مادل لسوک دا کلمه صحیح ده او یا فی په معنا دی با سره کا او دی پی نفسی تعلق ور کتر دل پوری دل بنفسه چې دلالت کوي په معنا باندې خو دلالت بنفسه کوي سمانه زم دي زمینه ته محتاج نوی نو حرف ترې نه ووت کنه صحیح ده خو ستا شرح چې کوم دا زوره وره په دا دوه ترجمه تاسو خپل زده کوي ښا یو ترجمه می صدر ته وکړه شابسي چې پی نفسي د چا لپاره صفت ده او دا هی ضمیر مادل تراجی ده نو څنګه به وایي دا به صفت شي د معنا لپاره چې دلالت کوي دا کلمه په معنا باندې دا سی معنا چې کائن او ثابت وي په نفس دی مادل لګي په نفس دی کلمې کې نو په نفس دی کلمې کې چې کومه معنا پرته د پیغه دلالت کوي او هر پیغه معنا دلالت نه کوي نه غتري نه صحیح شو دویم دادا چې پی په معنا دی با سره کا او تعلق تر چا پورې ورکا دل پورې نو داسي و کلمه د اسم چې دلالت کوي بنفسه په خپل په معنا باندې دلالت کوي په معنا باندې خو بنفسه دلالت کوي څه معنا لا بواسطه زم دې زمين په واسطه باندې اغنه کوي دلالت کوي صحیح شو وستا شرح ویني مولانا چې دا پی نفسه کې داهی ضمیر معنا تراجی وستیغه خبر درته کو تاسو خپل طریقه زده کړه ها هغه وساتئ شرح دی ویلی دی چې پی نفسه کې داهی ضمیر معنا تراجی دا ولی په یو قانون باندې هغه قانون ویدادا چې کله مرجع دی یو ضمیر متعدد ذکر شوی نو اصل په مرجع کې قریبه ده نو هغه ضمیر بچا ته راځي کوي قریب ته نو معدل نږدې ده که معنا نږدې ده معنا نو معنا ته به ضمیر راځي نو په پی نفسه کې دا ضمیر چا ته راځي کا معنا ته نو اوس اعتراض می دادا چې معنا مضروب شو او نفسه کې دا هی ضمیر معنا ته راځي دا هغه ظرف شو نو ظرفیت تشیر هغه خپل نفس او شوي په دې باندې ولی نفسه کې دا ضمیر چا ته راځي شو معنا تا نو مخکې مضروب هم معنا ده ظرف هم معنا شو نو ظرفیت تشیر راغی اعتراض پوښوي نو تاسو به جواب وکیا چې تا دا چا درته ویل دي چې پی په معنا دي ظرفیت سره ده دا پی دي ظرفیت لپاره نه د په دغه تقدیر باندې چې دا هی ضمیر معنا ته راځي کی نو دا پی په معنا دي ظرفیت پی دي ظرفیت لپاره نه ده بلکې پی په معنا دي اعتبار سره ده پی په معنا دي چا سره ده اوس به څنګه معنا وکي الاسم اسم ما هغه کلمه ده دل چې دلالت کوي علی معنن په معنا باندې دلالت کوي باعتبار نفسه باعتبار ذاته لا بواسطه اخرى دې مولانا څه وشو وس نو فی دې ظرفیت لپاره شو ک
که پی د اعتبار لپاره شو څه معنا دلالت کوي په معنا باندې خو باعتبار نفسه په اعتبار د نفس د معنا سره بل شي تاجت نه لري د په نفس او د ذات په اعتبار باندې دلالت کوي بل شي ته نور حاجت نشته امر خارج تاجت نشته زم د زمینی تاجت نشته نو دا فی په معنا د چا سره شو اعتبار سره شو نو ترجمه باندې پوښوي نو اعتراض باندې اله کولای چې فی په معنا د ظرفیت وای فی د ظرف لپاره نه ده فی په معنا د چا سره ده اعتبار سره نو داسې به وای چې دلالت کوي علی معنن په معنا باندې خو به اعتبار نفسه په اعتبار د نفس د معنا سره په اعتبار د ذات د معنا سره د سترګې پټ په اعتبار د ذات د معنا سره قطع نظر دی وای چیرته داسې پیښ شوي دي که اسې تحکم کوي چې پی په معنا د اعتبار سره راغلي چیرته داسې شته که مجرد دعوه کوي وای او د ما سره دلیل شتا هغه دا ده لکه عرب وای چې الدار فی نفسها نو دلته خو نفسها ضمیر دار ته راجع ده دلته هم د نفسها دا ها ضمیر چا ته راجع ده دار ته نو دلته هم بیا ظرفیت تشریح راځي خپل نفس ته الدار فی نفسها حکمها کذا الدار فی نفسها دا پی برای اعتبار است نو الدار باعتبار نفسها باعتبار ذاتها دار چې دا کور په اعتبار د ذات خپل سره چې واخلي حکمها ای ثمنها هکذا پیسې دومره دي ثمنې سوای مولوی صاحب مولوی صاحب هغه چابي دلته الدار نو الدار فی نفسها یعنی الدار باعتبار نفسها نفس معنا ذات الدار باعتبار ذاتها لا باعتبار امر خارج چې سړک ته نږدې ده بازار ته نږدې ده کلی کې ده کلی نه بهر ده پوخ سړک خواته ده کچا سړک لري ده اسپیټال شته ورسره نه باعتبار ذاتها چې واخلي لا باعتبار امر خارج حکمها ای ثمنها روپی دومره دي یا په 2 لکه ده یا په 3 لکه باندې عرب وایي داسې نو په نفسیا په معنا دي چا سره شو په اعتبار سره سمانه دار په اعتبار دي ذات سره اوس دلته ترجمه وکړه ضمیر معنا ته پکې راځي کا لکه الته ضمیر دار ته راځي ظرفیت شیخ په نفس ته نه راځي ضمیر معنا ته راځي کا نو په معنا دي اعتبار سره کا نو وایا چې کلمه اسم او کلمه د دلالت کوي په معنا باندې خو به اعتبار نفسي په اعتبار دي نفس دي معنا سره قطع نظر دي چانه د خارج نه اسپیټال ما اسپیټال نه نظر قطع دي زمینه نظر قطع وس پوښي دی باندې وس کې اعتراض راته وکي دا اعتراض وکي چې اعتبار د دې مطلب څه ده دا اعتبار د چا کون د معنا معتبر په نفسه نو دا خو د حرف هم ده ولی د حرف معنا معتبر په نفسه نه ده د اسم معنا معتبر په نفسه نه ده د فعل معنا او د اسم معنا چې معتبر په نفسه ده نو د حرف معنا معتبر په نفسه ده دې څه مطلب شو ولی اعتبار خودی اری و دی معنا پی نفسه ده نو تاسو جواب وکیا چې دی کون المعنا معتبر پی نفسی مطلب دادا چې دی اسم او دی فعل معنا چې د منظور الیه ده او دی حرف معنا منظور الیه نه ده سمې ویلې چې زوایم چې کون المعنا معتبرا پی نفسه دا معنا چې معنا د اسم او د فعل به معتبر منظور په نفسه وي منظور الیه په نفسه وي او د حرف معنا چې کومه ده منظور الیه په نفسه وي تاسو وس پوښوي تاسو یو دا سوال تاسو وسراته او کیږي بیا په مخازم نن سبق کې دا یو ټکی ګران نور څه نشته مونږ او تاسو دی په نفسي چې خپل معنا وکړه هغه کومه معنا چې داهی ضمیر معنا ته راځي که مادل لګا چې سبا ختم شي ظرفیت شیخ په نفس ته ناراضي نو دا به صفت دی معنا لپاره شي او یا په معنا دي چا سره کا دی با سره کا اخلاص شو وس کچیرته معترض وای چې راهي ضمیر معدل ته مراجع کو چاته راځي ولې دا قریب د اصل په مرجع کې قرب ده نو ظرفیت شي راځي خپل نفس نو مونږ ویل چې ناراضي
اعتراض به دې هله کولی چې پی د ظرفیت لپاره وي پی د چا لپاره د اعتبار لپاره نو څه معنا شو چې دلالت کوي په معنا باندې باعتبار نفسه باعتبار ذاته لا باعتبار نو اعتراض واردېږي چې معنا معتبره پی نفسه خو په حرف کیم ده معنا معتبره پی نفسه په اسم کیم ده نو مجیب جواب کوي وای د کون المعنا معتبرا پی نفسه مطلب دا ده چې دا معنا به منظور الیه وي او په اسم کې معنا منظور الیه دا په فعل کې معنا منظور الیه دا په حرف کې نه ده الکه دا کون المعنا منظور الیه څه معنا اسانه تعبیر وکم چې هغه دا ده چې دا معنا د اسم او د فعل چې کوم ده عمده په کلام واقع شي ولې د اسم معنا منظور الیه د دا معنا چې مسند او مسند الیه واقع کیږي د فعل چې کوم د منظور الیه د مسند واقع کیږي او د حرف منظور الیه په کلام کې نه ده ولې نه مسند واقع کیږي او نه مسند کیږي په دغه ځای باندې پوه شئ ها نشوي پوي عمر زمان نه ده پوي څوک چې په طرف کې کینی د موږ استادانو به ویلي وای هغه سبق نشي زده کولی څوک شاګرد چې څومره مخامخ کېناسته هغه درس فیض هغه ته زیات رسي دا د موږ د اساتذو او د مشرانو د ټولو د توصیه ده چې تاسو په طرف کې مکین هر څوک چې په طرف کې کېناسته خبرې مکمل هغه ته نه رسي مدا به معنی یاست دا په تجربه حاصل خوشوي او تاسو یو څورې په طرف کې کېنی چې دا مخامخ کوم ناس دي بیا به درک درته ولې خوشو دې باندې ښه عمر زمان مولانا په طرف کې ناس دي او کنه ښه دی وای دل علی معنا چې دلالت کوي په معنا باندې د معنا می درې ترجمه درته کړې وي د پی نفسها ښه ګوره دا چې په ټولو کې ګران داس دغه یو ځای ده نو بس پی نفسه چې دلالت کوي په معنا باندې دا څه معنا چې کائن وي چې کائن وي درواغ مو ویلې درې واړه ترجمه راته وکړي دا غسی وایا په نفس دی معدل کې کائن وي نو دا هی زمير چا دراشي دا معدل دي چا نه عبارت دي کلمه چې دا سی معنا چې کائن او ثابت وي په نفس دی معدل کې یعنی په نفس دی کلمه کې پیغه معنا بدای دلالت کوي یو یا بدلالت کوي بنفسي لا بواسطه ضميمه او یا هی ضمیر معنا تراجی کا خدا پی په معنا دي چا سره کې اعتبار سره کې او کته وای چې اعتبار دی معنا خو په حرف کې مشته نو بیا تخصیص ولې کوي نو موږ وایي اعتبار معنا دا چې منظور الیه او دی حرف معنا منظور الیه ولی منظور الیه نه دغه مسند او اته پوښوي ښا دا اته نور تیز وایم نور هغه نشته پکې ځا دی وای په نفسي چې په نفس کې بقای نو ثابت وي غیرو غیره وسګوري وتا چې مرپوشي نو دا به خبر بعد خبر سي دي الاسم لپاره الاسم مبتدا ما دل على معنى یو خبر غیر مقترنین بل خبر اسم چې دا یو بداوی چې دای بدلالت کوي په معنا په نفسه باندې بل دا د چې غیر مقترنین مقترن بنوي تر یو د بسم الله سلام نو دا را په بنا بر او که منصوب شي نو حال بشي د معنا نه حال کون ذالک المعنى غیر مقترنین چې دا معنا مقترن نه وي تر یو د او کچیرته مجرور شي نو دی معنا نه به صفت بعد صفت شي یو صفت سوق شو ای نفسه بل صفت به دا سمانا چې په نفس دی مادل لکوي دا سمانا چې غیر مقترن غیر مقترن چې مقترن نه وي به احد الازمنه ثلاثه تر یو دی ازمنه ثلاثه پوری تر یو دی ازمنه ثلاثه یو دی ازمنه ثلاثه پوری خو یو ټکای بلګوي دا ما بار بار د طویل به اعتبار اصل وضعي نو په اعتبار د اصل وجه سره بچ مقترن نوي وس ګوره په اسم فاعل باندې څوک اعتراض نشي کولای چې څوک درته وایي چې ګوره اسم فاعل کې به درته جوړ کم زید ضارب امس زید ضارب غدا زید ضارب الان نو دا کوم هغه دا مقترن شو تر چا پوري نو په کار دا د دې اسماء او نو ویل شي دا خو اسماء او نسشول هو تعالی او تعویل چې اسم دې ته چې مقترن بنوي نو تعریف الاسم منتقض باسمي الفاعل والمفعول تعریف دی اسم دی منتقض شو په چا باندې په اسم فاعل اسم ولې تعویل دی چې اسم به مقترن نوي دغه د اسم د خو مقترن د تر چا پوري
تر یو د ازمنه 300 پورې. نو تاسو ته ما وویل چې دلته اقتران او عدم اقتران به اعتبار اصل الوضع او اسم فاعل اسم كل کمپنی نه چې راوتلی و دا مقترن و نه. دلته چې اقتران راغلی لعارض الاستعمال، لعارض الاستعمال. او بل ورځ یو بل خبر مې درته کړې وه، هغه ډېره خوندوره وه چې دا اقتران به په فهم کې دی، دا اقتران به په فهم کې وي خو د چا نه؟ د نفس دالنه، د نفس دالنه، د نفس دالنه به دا فهم دماغ کېږي دی، دا اقتران به کېږي تر یو د ازمنه 300 پورې. او دلته اقتران چې فهم شوی ده د نفس ما د لفظ دالنه فهم شوی ده، که د آن او غدن او د امسی د خارج نه شوی ده، خارج نه شوی. دا مې بل درته ویلي. بل افعال منسلخه عن الزمان، افعال مدح او ذم، افعال مقاربه، دوی اوس که منسلخ دي د زمانې نه، اقتران نشته په زمانې پورې، خدا په عارض استعمال په وجه باندې په اصلي وضع کې مقترن دي تر یو د ازمنه 300 پورې. خو اوس که اقتران نه ده راغلی، دا په چا کې؟ استعمال په وجه باندې. نو دا داخل شو که خارج شول؟ خارج شول. او اسماء افعال پکې داخل شول. اگر که اوس په معنا د امر یا په معنا د ماضی سره راځي، خدا په د عارض استعمال په وجه کني اسماء افعال په اصل وضع کې دی مقترن نو تر چا پورې؟ تر یو د ازمنه 300. خو وروسته په استعمال کې بعضې په معنا د امر مستعمل شو او بعضې په معنا د ماضی. نو موږ به استعمال ته ګورو که اصل وضع ته. نو په اصل وضع کې اسماء افعال داخل شول او افعال منسلخه ترېنه خارج شول. اول هغه په اصل وضع کې مقترن دي، غیر مقترن بیا د ازمنه 300. اوس که څوک سوال در باندې وکړي چې مضارع ووتله، ولې مضارع خو به احد الازمنه پورې نه دي بلکې هغه تر زمانینو پورې تعلق لري. مضارع تر یوې زمانې پورې تعلق لري که تر زمانینو پورې؟ نو مضارع ترېنه ووتله، دا مضارع پکې داخله شوه. مضارع پکې ولې تعویل دي چې تر یو د ازمنو پورې بس نه وي، مقترن بنوي. نو که تر زمانینو پورې وه نو پروا نه لري، نو بیا خو مضارع په اسم کې څه شوه؟ داخله شوه. ولې هغه هم تر یو د ازمنه 300 پورې مقارن نه ده بلکې تر زمانینو پورې چې استقبال او حال ده. او مضارع ته چا اسم ویلي دي؟ نه، مضارع خو فعل ده. نو تاسو به جواب وکړئ چې مولانا صاحب اول خو دا نه منم چې دواړو کې حقیقت ده، بلکې مضارع په یو کې حقیقت ده، په بل کې مجاز ده. رسول اکبری کې مې درته ویلی په استقبال کې حقیقت ده، په مجاز کې حال یا بالعکس. په استقبال کې حقیقت ده او په حال کې مجاز ده یا بالعکس. صحیح ده؟ نو چې په یو کې حقیقت شو نو مجاز ته اعتبار نشته، نو بیرته یوه زمانه پکې راغله. او که دواړو کې حقیقت شي لکه مذهب د جمهور چې وویلي چې مضارع دا مشترکه ده په مابین د چا کې؟ حال او استقبال کې. په دواړو کې حقیقت د مجاز نشته، نو لا شک چې په دوو کې یو نه پروت، چې په دوو پورې تعلق راغی نو تر یو پورې رانغی، چې په دوو پورې مقارن شو نو په یو پورې نشو مقارن. نو دا یوی چې ذکر کړی ادنا مرتبه یې ذکر کړی ده، نو چې دوه راغله بالطریق الاولا بل اسم نه خارج وي په فعل کې به داخل. او که ته ووایې چې بیا خو عموم د مشترک راغی، لیو مضارع نه دواړه فهم شو، او عموم د مشترک دی ته وایي چې د لفظ نه په یو آن کې د معانیو متعدده او لحاظ وکړي، اراده وکړي. او دلته خو مولانا د یو مضارع نه دواړه معنا فهم شوې. سم فهم شوه؟ تاسو وایي چې اجتماعي په اراده کې ناجایز ده، دلته اجتماع سره راغلی ده په دلالت کې راغلی. سمې ویلې؟ اجتماع د زمانینو چې راغلی ده په مضارع کې دا په دلالت کې راغلی ده او ناجایزه کله ده؟ او نو عمومي مجاز الا لازم، دا عمومي مشترک الا لازمي. ما څه ویلي؟ عمومي مشترک، عمومي مجاز خو مې نه ویلي. نه، عمومي مشترک الا لازمیږي چې دواړه استقبال او حال دواړه معناوي په اراده کې واخلي. او دلته حال او استقبال چې فهم کېږي ترې نه په دلالت کې، نه په چا کې؟ اراده کې. پوه شوې په دې باندې؟ اسې یو خبر کوم درته چې داسې اسانه خبرې کړی وای دې ته ساجد چې یا خدا ده چې په یو کې حقیقت ته په بل کې مجاز ده، نو یوه معنا پکې راغله. اوس که جمهور مسلک باندې لاړ شو چې په دواړو کې حقیقت ته استقبال،
او کته وای عمومي مشترک راغی نو هلکه عمومي مشترک هغه د چې په یو آن کې واغېستلی شي معانی متعدده دلته حال او استقبال په طریقې د بدلیت سره اخیستلی لکه چې ویده شوې په طریقې د چا سره ته خدای په دا ټوله جومات کې دومره تیپایانې پرتې دي هغه یو وخت په باندې چې ګوډه د هغه یې راخیست دا څنګه بیا راخیستل هغه تکیه کېږي کله چې دی پوه شوې دې باندې خطا چې پوه شوې نو یو حقیقت ته بل مجاز ده دواړه حقیقت دي او که په مذهب د چا لاړ شو د جمهور باندې چې دواړه مشترک دي دواړو کې مضارع مشترکه ده مضارع په دواړو کې څه ده مشترکه ده په مذهب د چا لاړ شو د جمهور باندې نو بیا به ته راته وایي چې بیا خو څه لازمیږي عمومي مشترک لازمیږي زویم عمومي مشترک هلته لازمیږي چې په یو آن کې اراده کې مونږ اراده کوو په طریقې د بدلیت دې خبره خلاصه شو چې یا به هغه وي یا به دغه وي صحیح او د دې جواب کړی ده چې هلکه دواړه معانی عمومي مشترک اله لازمیږي چې په طریقې د ارادې سره یې واخلې مونږ په طریقې د ارادې سره نه اخلو بلکې په طریقې د دلالت دواړه معانی ترې نه فهم کېږي په طریقې د دلالت سره نه په طریقې د ارادې سره پوه شوې په دې باندې نو دی وایي غیر مخترینین چې مخترین به نه وي باحد الازمنه تر یو د ازمنه ثلاثو پورې ومن خواصه مولانا صاحب ماتن فارغ شو دی تعریف د اسم نه شروع په چا باندې وکړه په علامه او په خواص د اسم باندې الکه دلته خبره ده معترض وایي چې الکه هو تعریف او معرفت وضاحت د اسم دی وکړو دی خواص او تساجت علامه ته چورسته ذکر کوي نو تاسو وایي چې د هر شي لپاره دوه وجود یو وجود ذهني بل وجود خارجي وجود ذهني په تعریف سره معلومیږي او وجود خارجي په نو ذکر تعریف نو ورسته خواص ذکر کوي چې مکمل اسم واضح شي په اعتبار د دواړو وجودینو سره هم په اعتبار د وجود ذهني سره هم په اعتبار د وجود خارجي سره نو وجود خارجي په خاصه او په علامه معلومیږي دی او من خواصه دا من تبعیضیه ده نو سوال څوک نه واردوي چې الکه ومن خواصه ویلې وخواصه ولې ویلې بنا دې متونو په اختصار وخواصه نو تاسو وایي چې مینې پکې راوړ من تبعیضیه ده په دې کې اشاره وکړه چې ټول خواص نه ذکر کیږي علائم دې اسم ډېر شتانه علائم دي دلته بعض ذکر کیږي صحیح ده نو کته وایي چې بعض خطا 15 ذکر کړی دي او 15 په قلت کې راځي که په کثرت کې راځي قلت کې د قلت لدروینه تر 9 پورې اطلاق کیږي بیا له 9 پورته لس تر غیر متناهی پوری کثرت ده نو دا افراد دی جمع قلت دي کې دي کثرت دي او تا خو صيغه دي جمع کثرت راوړي د چې خواص منتهى الجموع صيغه ده صحیح ده او هغه دي جمع کثرت صيغه ده جمع قلت کې خو نه راځي نو تاسو جواب وکړي چې په دې من او په صيغه دي جمع کثرت کې دې ته اشاره وکړه چې خواص ډیر دي خو بعضي دلته راوړي خواصی خودلته باز راوړي دي اوس که څوک در باندې سوال در باندې وکړي چې بیا خو ترجیح بلا مراجعه وکړه نو تاسو وایي چې دای خواص معظمه مکبره دي کوم خواص دي کوم اعتبار باندې چې ډیر زیات مستعمليږي په تراکیب کې په اکثر اسماء کې راځي نو دا بعضی خواص معظمه مکبره بیانوي نو ومن خواصه بعضی د خواص معظمه او مکبره او د اسمنا دخول اللام دو تنوین دو پلان دا وشمولانا وسوجه د حصر په د خواص په نزو کې دا ده چې دا خاصه او علامه د اسم بخالی نوي یا به لفظیه وي یا به معنویه وي دا خاصه د اسم بخالی نوي یا به لفظیه وي یا به معنویه کچیرته لفظیه و نو بیا به خالی نوي یا به په اول د اسم کې وي یا به په اخر کې وي که په اول کې و نو دخول اللام لام شو او که په اخر کې و نو بیا به خالی نوي یا به حرکت وي یا به تعبید حرکت وي که حرکت و جر شو که حرکت و جر شو او که تعبید حرکت و تنوین شو او که خاصه معنویه و نو بیا به خالی نوي یا به په ضمن د مرکب تام کې وي یا به په ضمن د مرکب غیر تام کې وي که په ضمن د مرکب تام کیو نو اسناد الیه او که په ضمن د مرکب غیر تام کیو نو اضافت شو وشي په دې باندې نو ګوریا خاصه او علامه د اسم دا به خالی نوي یا به خاصه لفظیوي تلفظ به باندې کیږي یا به معنوي وي تلفظ به نه کیږي به باندې
که چیرته لفظیه و نو یا به په اول کې وي یا به په آخر کې وي. که په اول کې و نو لام شو، که په آخر کې و یا به حرکت وي یا به تابع د حرکت وي. که حرکت و جر، که تابع د حرکت وي، او که معنوی و نو بیا به خالی نه وي. یا به په ضمن د مرکب تام کې وي نو اسناد الیه، یا به په ضمن د مرکب غیر تام کې وي نو اضافه شو. دا شو ګورورتا نو دی. ومن خواصی بعض د خواص معظمه او مکبره د اسم نه دخول اللام. که څوک اعتراض در باندې وکړو چې لکه دخول اللام ویلې ولی حرف تعریف ولی نه ویلې، حرف تعریف دسی به ویلو چې حرف تعریف حرف تعریف به ویلې. نو تاسو وایي دا حرف تعریف خو دې ټول ته ورزي. نو که حرف تعریف ویلې وای نو بیا پته نه لګیدله چې د په نسبت باندې مختار مذهب د سیبوی دا، که د په نسبت باندې مختار مذهب د مبرد دا، او که د خلیل دا. حاصل دا چې دې کې درې مسلک څوک وایي. سیبوی وایي چې لام دا حرف تعریف دا، هغه چون کې ساکن وو نو حمزه په سر کې راغله چې ابتدا په ساکن درانه شي. دا حمزه وصلیه راغله چې ابتدا په ساکن درانه شي. دا حمزه وصلیه ده، اصلي لام تعریفي دي، تعریف لپاره ده لام ده. صحیح شو؟ او دلیل په باندې دا چې دا په درج کې ساکتي. وقل الحمد، قل الحمد، هغه حمزه لاړه. دا صحیح مسلک د نماتینم تل په مذهب د چا باندې سیبوی باندې دا یو ویل دخول اللام. صحیح ده. حرف تعریف یو نه ویل ځکه پته نه لګیدل چې حرف تعریف کوم شی ده. او خلیل وایي چې دواړه دي. ال مجموعه حرف تعریف ده. ال لک هل، ال لک هل، دا مجموعه حرف تعریف. دا څوک وایي؟ خلیل. او مبرد وایي چې حمزه حرف تعریف ده. حمزه دا لام ولې سره وجای شو، وایي چې د حمزه د استفهام سره فرق راشي. بیا پته نه لګیږي چې دا حمزه د استفهام ده او که حرف تعریف. نو ماته تل د پیغام مسلک باندې اوس کو څوک اعتراض در باندې وکي چې زنه منما چې دخول اللام، لام دا علامه او خاصه دي چا ده د اسم ده، ولی په پیلم داخليږي لکه لیضرب. لیضرب لام په چا داخل شو؟ په پیل باندې. یا لام ابتدایی لا یضربن، لام تاکید لپاره چې راځي ګوره په پیلم داخل شو. نو تاسو وایي چې ار لام نه د مراد، لام تعریفی مراد ده. اغه لام تعریفی نه ده، یو لام امر ده بل لام ابتدایی ده. او د ما مراد لام نه کوم لام ده؟ لام تعریفی ده. بل اعتراض واردېږي چې الکه میم خوم شته کنه، یوازې لام تعریفی نه ده، میم هم د تعریف لپاره راځي. لکه د حمیر د قبیله نبی علیہ السلام تراغه یو کس تاسو ته وکړه چې امینن برم صيام فیم سفر. نبی علیہ السلام په جواب کې ورته ویلې لیس من برم صيام فیم سفر. ولی دیغو قبیلی عادت دا او چې د لام تعریفی په ځای باندې سم استعمال او میم. نو دی فصاحت و څنګه دا چې جواب په مطابق ویل سوال سره. اگر که د نبی رسول الله د ودی دی په قبیله کې د دی په عربیت کې دا قانون نو چې د تعریف لپاره میم مستعمل وي، خو چون کې جواب مطابق کله چا سره د سوال سره. افصح العرب پوښوي انا افصح العرب پوښوي مطابق دغه سره جواب وکړو. نور توی لیس من البر صيام فی سفر، یعنی لیس من البر الصيام فی السفر. نو دی الف لام تعریفی په ځای باندې میم راو. نو تاسو وایي لعدم شهرته، میم چې هغه مشهور نه وو. یو یا دا وایي چې دا په بدل د لام تعریفی کې راغلی، هغه میم په بدل د چا کې راغلی. نو حکم د لام تعریفی لري. نو چې لام تعریفی می ذکر ک میم هم پکې راغلی. او چې به دې باندې داوش تاسو پوښوي کنه شو. اوس که څوک اعتراض در باندې وکي چې زناونه مچلامي تعریفي دا د خواص د چانه د اسم نه ده، زبر در توخه ما ډیر اسماء به لام بنه په داخليږي، په اسم اشاره باندې لام داخليږي، په ضمیر باندې لام داخليږي، په ضمیر داخليږي، په اسم اشاره داخليږي، په موصول داخليږي. نو تاسو وایي چې دا خاصه غیر شامله ده. خاصه شامله نه ده چې ټول افراد ته ورزي. خاصه دوه قسمه ده، یو شامله ده چې هغه خاصه او عارض ټول افراد دي معروض ته ورشي، دې ته خاصه شامله وایي. لکه ذهن بالقوا چې ټول افراد دي انسان ته ورغلی ده. صحیح ده.
او یو خاصه غیر شامله ده چې ټول افراد د معروض ته نه ورغله بعض افراد د معروض ته ورشي لکه ذهن بالفعل صحیح شو دا کومه خاصه ده لیکلام شامله نه ده بلکې غیر شامله ده بعض افراد د اسم ته ورزي او بعضو ته نه ورزي دی وای دخول اللام دخول د چا د لام تعریف دا والجر او بل دخول د جر مولانا صاحب جر چې کومه ده دا دخول د لام دا لام ولې خاصه دي اسم ګرځیدل پرون می درته ویلې ځکه دای واضح و ذکر لپاره د تعین د معنا مستقل بالمفهومیت چې په د باندې اغلب لفظ مطابقتا دلالت کوي او د حرف معنا مستقله بالمفهومیت شتنه او د پیل کدا هغه معنا تضمنی ده پیل باندې مطابقتا دلالت نه کوي نو پتعین چې په اسم باندې په اسم کې برازي ودخول بل چې دا والجر او بعضی لاغنه دا جری ک مجرور وای په دخول عطف کا ومن خواصه دخول الجر ومن خواصه الجر مجر مرفوع وای ها نو دا من خواصه دا چې کوم دا مبتدام جوړیدل شي من خواصه ځکه من تبعیزه په تعویل دی بعضو سره بعضو خواصه نو مبتدا بشي صحیح شو مولانا نو دی وای الجر دا به خبر شي بنابر مرفوع شي بنابر خبریت بعض دي خواص دي اسمنا الجر جر ده الک جر ولې خاصه دي اسم ګرځیدل ځکه دا اثر دي چا ده به حرف جر ده او حرف جر ته مؤثر ده نو چې مؤثر خاصه دي چا وا دي اسم نو اثر هم خاصه وي ولی چې مخالفت دي اثر را نشي لچانا مؤثر چې حرف جر ده هغه ولی خاصه دي اسم ګرځیدل دای راضی لپاره د ابزا د معنا د بیل مدخول تا نو که مدخولی هم بیل وی نو لازم بشي ابزا د شیخ بل نفس تا نو مدخول به اسم وی والجر او جر چې کوم د خواص دي چانه ده وسالک په دې باندې دي سمبټ شرح اعتراض کړای دا چې الک مدعا د عام ده او دلیل د خاص ده مدعا د داسې عام ده چې جر خاصه دي چا ده مطلقاً جر خاصه دي چا ده دې سم ده او په دلیل کې دی ویل چې دای اثر د حرف جر مدعا دي دا وا چې جر مطلقاً خاصه دي چا ده او په دلیل کې دی ویل چې زکه چې دای اثر دي چا ده نو کچیرته اثر د حرف جر نو بیا به خاصه دي سم نه وینو لکه په اضافه لفظي نو تاسو به جواب وکیا چې حرف جر عام د محقق وی ملفوظ وی که مقدر وی حرف جر عام دا ٹھیک دا جر اثر دی حرف جر دا والحرف الجر اعم ملفوظا كان او مقدرا منم بالکل مدعا معامدا او دلیل من صدا عام دا مدعا معامدا دلیل من عام دا مطلق جر خاصه دی چا دی اسم دا ولی زکه دی اثر دی چا دا حرف جر دا او حرف جر عام دا ملفوظ وی که مقدر وی نو کدل ته ملفوظ نه دا مقدر دا ولی مقدر دا و ځکه اضافت لفظی دا فرع دی اضافت معنوی دا او په اضافت معنوی کې حرف جر تک نه دا نو شتا کله مین وی کله لام وی نو اضافت لفظی دی فرع دا نو دای چرته مخالفت کولای شي نو حرف جر کته ته نه معلومیږي نو چشمه او تپستر کو کله حرف جر ته معلومیږي حرف جر عام د ملفوظ وی مقدر او شی به باندې او بل چې د تنوین او تنوین خاصه دي چا د اسم دا تنوین په لغت کې جعل الشیء ذانون جعل الشیء ذانون نون ينون تنوینا یو شی خاوند نون ګرځول او په اصطلاح کې تنوین چاته وایي نون ساکنه تتبع حرکت آخر الکلمه نون ساکنه تتبع حرکت آخر الکلمه ولی نون ساکن نه د زیدن نون ساکن ده کنه دون او تابع دی حرکت دی آخر دی کلمې ده زیدن اغزورون زیرون پیشونو په تابع باندې په تبع باندې دی راځي خو چې دې باندې نون تنوین په لغت کې جعل شیء ذا او په اصطلاح کې نون ساکنه تتبع حرکت آخر کلمتی دا تنوین ولی خاصه دی اسم ګرځیده وای معانی دی تنوین مختص دی تر چا پوری نو پکازا تنوین به مختص دی تر اسم پوری سمې ویلې معانی دی تنوین ټول مختص دی تر چا پوری نو پکازا تنوین به هم مختص هغه معانی دی تنوین سدي
بعضی تنوین دی مقابلی ده، بعضی تنوین دی عوض ده، بعضی تنوین دی تنکیر ده، بعضی تنوین چې کوم ده هغه دی انصراف ده او هغه معنی ټول مختص دي تر اسم پورې. بل اوس مې درته ویلې ما سوا دی تنوین ترنم نه. تنوین ترنم چاته وایي؟ نون ساکنه، هغه کوم تنوین ته وایي؟ لاحق آخر الابیات والمصاريع لتحسین الصوت، لپاره دی تحسین دی صوت. لکه اقل اللوم عاذلا، اقل اللوم عاذلا منادا مرخمه ده، یعنی یا عاذلتو دا تی حذف شوی ده، منادا حرف ندام حذف شوی ده، منادا مرخمه ده. عاذلا یعنی یا عاذلتو، اے ملامت کون کی. اقل اللوم عاذلا والعتابا، عتاب اسم دا غدنون راغله په اخر کې، صحیح ده؟ نفقولی ان اصبت لقد اصابا، اصاب چې کوم د فعل دا په اخر کې نون راغلی دا، نون تنوین، خو هغه نون تنوین ترنم دغه چې ترنم قدن کله په حرف کې راځي نو هغه د تحسین د صوت لپاره راځي. علامه دا ده چې د نون ساکن په عنوان باندې کله کېږي، او دا نور سلور واړه چې دي دا د اسم علامه چې ده هغه د حرکات په عنوان لیکل کېږي، او نون ترنم د نون ساکن په عنوان لیکل کېږي. نو دا خاصه د اسم نه ده، هغه نور خاصه د اسم دي. خو شوي په دې باندې نو دی وایي تنوین او تنوین چې کوم ده معانی دي هغه اته خو زده دي درته مقابله هم خاص ته تر چا پورې اسم پورې هم درته ویلو کنه ته خو که بیا وایم ها. والتنوین او تنوین هم خاصه دي اسم ده. والاضافه والاسناد الیه، مولانا صاحب والاضافه او والاسناد الیه بعض نسخو کې اسناد الیه مقدم ده، دا خدا وایي والاسناد الیه والاضافه، لکه سمبټ په هغه مذهب نه راځي والاسناد الیه مخکې کړه، والاسناد الیه بل خاصه ده، دای خاصه معنوي ده. دخول اللام خاصه لفظي وا، جر خاصه لفظي وا، تنوین خاصه لفظي ده، اضافت خاصه معنوي ده، اسناد الیه خاصه معنوي ده. والاسناد الیه نو الک دا په چا عطف ده، دا والاسناد نو تاسو وای دا الاسناد دا عطف دا په دخول باندې نه په مدخول دی، دخول باندې چلام ده. سمې ویلې الاسناد په چا عطف ده؟ په دخول باندې، نه د عطف په چا باندې. ولی که په مدخول دی دخول عطف کې مدخول دی دخول څوک ده؟ نو بیا به دې دی دخول لاندې بشي، نو دې بشي چې دخول الاسناد او دخول خو ذکر توای یا په اول کې او یا په اخر کې، او اسناد امر معنوي شی ده، هغه نسبت ته په مابین د طرفین کې چې مسند او مسند لري ده پیغام باندې تلفظ نه کی. دخول خو په هغه شي کې راځي چې هغه ذکر کیږي، پیغام باندې تلفظ کیږي، او اسناد باندې تلفظ کیږي. اسناد هغه نسبت توای په مابین د طرفین، نو که په لام باندې عطف کې نو د دخول لاندې بشي، نو بیا فساد دی معنا نه راځي. نو عطف کا اسناد په چا باندې؟ دخول باندې. نو دې شی وای ومن خواصه دخول اللام ومن خواصه الاسناد الیه، او کته وای چې بیا په مابین معطوف نه دی کې فصل راغی په لام سره، فصل راغی په لام سره، نو ستا سمبټ جواب کې وای خیر ده، دا فصل بالاجنبی نه ده، فصل بالاجنبی نه ده، مضاف الیه س اجنبی نه وی دی مضاف نه، خیر ده. نو الاسناد عطف کا په دخول باندې، اسناد عطف کا په چا باندې؟ دخول باندې. وشو تاسو پوښوي وس معترض راولړیږي اعتراض کوي چې اسناد خو هغه نسبت توای په مابین دی مسند او دی مسند الیه کې، نو دا معنا چې مسند هم خاصه دی اسمی او مسند الیه، او دا دی دروغ ویلي، ولی مسند خو په پیل کې مرাজি او په اسم کې مرাজি. نو تاسو وایي چې الاسناد الیه ویلی دی، د اسناد نه مراد مسند الیه ده، اسناد نه څوک مراد ده؟ مسند الیه ده. او کته چې مسند الیه خو ذات ده او خاصه او علامه خو لقبلی دي اوصاف نه، نو تو وایي تمخ کې کون پکې مقدر ده، کون الشیء مسند الیه، او کون وصف ته کنه ده برابر شو. نو الاسناد الیه وس دې معنا وکا چې بعضی د خواص د اسمنا الاسناد الیه یعنی کون الشیء مسندا الیه، کون الشیء مسندا الیه. الکه دا مسند الیه ولی خاصه دی اسم ګرځید، وای ځکه مسند الیه مسند دا دواړه په مستقل کې راځي او حرف
غیر مستقل ده. مسند الیه دواړه څه دي؟ مستقل او حرف څه ده؟ نو حرف خو نشي راتلی او پاتې شو فعل هغه واضح وضع کړی ابدا څه ده؟ مسند ده. نو که مسند الیه هم راشي نو خلاف دی وضع دی واضح راځي، خلاف دی واضح راځي. او کلمه خبر از د کوي هغه پکې یاد کړي چې الکه مسند خو په فعل کې راځي په اسم کې راځي، خو مسند الیه واله خاصه دي چا ده؟ دی اسم ده. ځکه اسم دلالت په ذات باندې کوي خو فعل دلالت په ذات نه کوي، فعل دلالت په چا باندې کوي؟ وصف باندې. نو ځکه خاصه دي اسم ګرځیدل او شبني باندې. نو ول اسناد الیه یعنی کون الشیء مسند الیه دا خاصه دي اسم ده. بل ول اضافه کون الشیء مضافا، کون الشیء مضافا کېدل دي شي دي مضاف. اوس مولانا په دې سره اعتراض ده پښو چې توای چې اضافت خاصه دي چا ده؟ دي اسم ده. اضافت نه منم، ولی اضافت خو هغه نسبت ته وایي په مابین دی مضاف مضاف الیه کې. نو دینه مطلب دا راوت چې مضاف هم خاصه دي اسم او مضاف الیه به هم خاصه دي اسم، او دا خو غلطه ده. ولی ثبت ته وخی مضاف الیه به فعل به لک یوم ينفع الصادقین. یوم دا یوم مضاف د چاته ينفع ده او مضاف الیه هغه د فعل واقع شوی ده. نو په دې وجه ستا سمبټ یریدلې ده جواب کړی وای نه اضافت نه مضاف مراد ده. اضافت نه څه مراد ده؟ یعنی کون الشیء مضافا، کون الشیء مضافا. نو دې ته خیال نه ده مولانا صاحب چې ورسته اگر که جواب کړی ده خو باید مخکې ویلی وای چې د اضافت نه دواړه مراد دي، مضاف وي که مضاف الیه وي. او کته ينفعو وای نو مونږ وایو هغه اسم تعویلی ده، ولی په تعویل د نفع سره ده. یوم نفع الصادقین. نو مونږ وایو چې اضافت نه مضاف مراد ده، مضاف الیه دواړه مراد دي او دواړه خاصه دي چا ده؟ د اسم ده. او کته وای چې یوم ينفعو بسنګ کوي نو مونږ وایو هغه اسم تعویلی ده. اسم عام ده حقیقي وي که تعویلی وي. نو یوم ينفعو په تعویل د چا سره ده؟ یوم نفع الصادقین. اوس مضاف ولی خاصه دي اسم ګرځیدله، مضاف الیه خاصه ولی دي اسم ګرځیدله. وای دی مضاف چې کوم معانی دي هغه مختص دي تر چا پوري؟ اسم پوري. کوم پایدی دی مضاف دی هغه مختص دي تر چا پوري؟ تر اسم پوري. چې هغه دا ده چې کچرته مضاف معرفی ته شو نو تعریف پیدا کوي، که مضاف نکری ته شو تخصیص پیدا کوي، او تخفیف خو پکې پروت ده. ولی کچرته په مضاف باندې نونی تنوین یا نونی تسنیه یا نونی جمع ساقطوي کې نه ساقطوي هم دغه تخفیف شو. او که معرفی ته مضاف شو تعریف پیدا کوي، که نکری ته مضاف شو تخصیص پیدا کوي. والتعریف والتخصیص والتخفیف كلها بالاسم. نو مضاف هم په اسم کې وي. او مضاف الیه ولی خاصه دي اسم شوا وای ځکه مضاف الیه په تقدیر دی حرف جر سره ده او حرف جر په چا باندې داخليږي؟ په اسم باندې. نو مضاف الیه خاصه دي چا شوا؟ دي اسم شوا. پوش وی کنه شوي پوي سر خلاص شو دقه شي شو بس نه ده. وهو معرب ومبني. صحیح ده. ته اجمالا ورته ګوري تاسو ته ماوي لګره اجمالا دا ګوري ورته. نو دی وای الاسم ما دل على معنى في نفسه. تو تعریف دی اسم کوي فما دل على معنى في نفسه سره. نو انا تلي لا خیر ولي ها نه ولا شي ولي ها څه نه څه مطلب شو؟ نه پاسې دي څه وایم جک شوی وی خا ما ویلی مل څنګه پیښمانه شو. نو الاسم اسم ما. نو ما هغه کلمه ده. نو اعتراض ده پښو چې ما عبارت ته چانه وای د شي نه وای دوال اربعه داخل شو. کدي کلمې نه وای مطابقت ناراضي، کای اسم نه وای اخذ دي محدوده الحد راضي، او کدي لفظ نه وای نو مرکب پکې داخلي. نو موږ سو ویلي او مطابقت راغی. ولی وای ځکه دله کې ضمیر لفظ د ما تراجی ده، خدا لفظ د ما بیا تعبیر ګرځو دي چانه د کلمې. کلمه معبر ده نو کلمه معنا د ما شوا، خو لفظ د ما مذکر نه ده. نو دله کې ضمیر لفظ د ما تراجی ده، نو مطابقت راغی لفظ د ما مذکر ده، خو هغه بیا تعبیر کوي د کلمې نه غزان ته خبر.
بدل الله علی معنا دلالت کی په معنا باندې. وځ دې ما په نفسي ما دوه ترجمه مخکې لته کړې وي. یا صفت کړي چا لپاره کائن ثابت مقدر راو باسا دا سمانا چې کائن او ثابت په نفس دی ما دل کی چا کلمه ده. او یا پی په معنا دی با سره تعلق ور کتر چا پوری تر دل پوری چې دلالت کوي په معنا باندې په نفسي معنا په خپل زم دي زمینه نه غوړي. او کچیرته دا هی زمیر معنا تراجی کې دی قرب په وجه باندې نو بیا خو ظرفیت نشي راځي چاته. نو تاسو وایي چې پی د دې ظرفیت لپاره نه ده بلکې پی په معنا دی اعتبار سره ده. نو دلالت کوي په معنا باندې به اعتبار نفسه په اعتبار د ذات خپل سره نه په اعتبار د امر خارجو. دا شی ویلی وایو لکه عرب وایي الدار فی نفسها حکمها کذا الدار فی نفسها حکمها کذا. دار په اعتبار د ذات خپل سره چې واخلي حکمها کذا ثمنها کذا روپی دومره دي نه په اعتبار د امر خارج سره چې هسپتال سره نږدې ده روډ سره نږدې ده دا لحاظونه نه پکې کوو. دلته هم داسې ده. صحیح شو. او که تو وایې چې اره معنا چې کومه ده هغه دغه دی هغه او کنه اره معنا چې کومه ده هغه سوي معتبر په نفسه وي دي حرف هم داسي وي. نو تاسو وایي چې د اعتبار په نفسي مطلب دا د چې منظور الیه بي او معنا د حرف منظور الیه نه ده. هغه ته خلق نه ګوري د چا معنا ته ګوري. معنا د اسم او د فعل ول هغه مسند مستند الیه واقع کیږي فعل مسند واقع کیږي او حرف یو نه واقع. صحیح شو. وځ د دې په مقابل کې د اعتبار معنا می چې وکړه تراوړه د اعتبار معنا می چې وکړه ګوره دی حرف معنا یې کړی ده الحرف ما دل. صحیح ده. علی معنا بغیره دا بغیره څه فی غیره. نو دا فی غیره دلته فی په معنا د اعتبار سره ده. نو هی ضمیر معنا ته راځي کا نو څنګه بشي معنا حرف یو کلمه ده چې دلالت کوي په معنا باندې به اعتبار غیره. دا فی په معنا د اعتبار سره ده دلالت کوي په معنا باندې خو بغیر اسم معنا به اعتبار غیره په اعتبار د غیر سره او د اسم او د فعل په معنا کې په نفسه معنا مونږ وکړه یعنی په اعتبار دی ذات خپل سره او په حرف کې د په غیر معنا څه شو اعتبار غیره. نو ځکه په جامع کې په حاصل او محصول کې وس ذات حاصل او محصول دین ورسته شروع دي. وای په شرح د مفصل کې ماتن اغا سویلی دی نو محصوله دیغه محصول شری جامع ملا صاحب وای دادا چې ګورا لکه څنګه چې په خارج کې یو موجود او ممکن هغه دوه قسم وي. کله یو موجود او ممکن قائم بذاته وي ملحوظ بذاته وي موجود بذاته وي قائم بذاته وي چې هغه تمون جوهر وایو. کله د یو موجود او ممکن وي په خارج کې چې هغه قائم بذاته نه وي بلکې قائم بالغیر وي چې هغه تعارض وایو. نو په ذهن کې داسې یو شی شته چې کله ملحوظ بذاته وي او کله ملحوظ دا ملحوظ بذاته وي ملحوظ قصدن وي تعبید چا نه وي او کله ملحوظ طبعا وي بلکې دای الګر زولای کیږي د ملاحظه دی غیر لپاره. نو دا اول داسې شو لکه جوهر او دا ثاني داسې شو لکه عارض او د اول چې هغه شی په ذهن کې ملحوظ په حد ذاته وي. صحیح ده. او تعبیر چا نبی هغه محکوم علیه واقع کیږي محکوم به واقع کیږي هغه داسې ده لکه جوهر هغه مستقل ده. او کله یو شی په ذهن کې هغه ملحوظ په حد ذاته نه وي اعتبار په ذاته نه کیږي بلکې په تبع د غیر کې کیږي لکه من البصره الى الكوفه. ګورو ته ملحوظ په حد ذاته نه وي بلکې د اعلی لپاره د ملاحظه دی غیر چې په د سره مبتدا او منتها او پیژنې چې بصره مبتدا ده او کوفه منتها ده د خپل ملحوظ لذاته نه وي. نو دغه مولانا صاحب داسې یو شی ده لکه په خارج کې عارض نه محکوم علیه واقع کیږي او نه محکوم به واقع کیږي. نو تاسو تماوی دي چې د من او د اله د من معنا ابتدا ده. صحیح ده. او د اله معنا انتها ده. صحیح ده. نو یو ابتدا کلی ده مطلق ابتدا یو انتها کلی ده مطلق انتها. نو مطلق ابتدا مطلق انتها دا معنا اسمی ده کنه ده دا مستقله ده کنه ده دا بالکل ملحوظ په حد ذاته ده. څه شی غواړي نو
او یو چې کوم د ابتدا خاصه او انتهای خاصه ده. ابتدا خاصه چې لږه کوړی نه انتها خاصه تر جانګيري پورې، نو بیا د من او د اله چې معنا ده هغه بیا مستقله نه ده، بلکې څه غواړي هم متعلق غواړي تر هغه پورې چې کوړی او جانګيري د نه ذکر کړي د من او د اله خپل معنا خاصه نه معلومي. نو واضح دی وځ کړی دي د ابتدا خاصه او د انتها خاصه لپاره کدي مطلق ابتدا مطلق انتها لپاره. ولې که مطلق ابتدا مطلق انتها واخله هم معنا اسمی دي، بیا من او اله حروف شول که اسماء شول. په دغه ځای کې دا خبره کړې ده ښه حاصل او محصول دی ځای نو مستشرو کیږي چې بي په معنا د اعتبار سره ده. نو اسم او فعل دواړه دلالت کوي په معنا باندې به اعتبار ذاته به اعتبار نفسه د خپل ملحوظ په ذاته ده او تابع دي چا نه ده، او په حرف کې چې ده هغه ته دلالت کوي په معنا باندې خو بغیره معنا باعتبار غیره په اعتبار د غیر سره هغه لکه عرض داسې یو شی ده پوه شوې. نو نه محکوم علیه واقع کېږي او نه محکوم به واقع کېږي دغه شی ده. نو دی وایي غیر مخترینین چې مخترین بنی تر یو د ازمینه ثلاثه غیره او غیره خو مې درته ویلي وو کنه او مخترین بنی په اعتبار د اصل وجه سره افعال منسلخه او په دې باندې اعتراض نه واردېږي. او بلکې تو وایي چې یو د ازمینه ویلي دي نو بیا خو مضارع کې داخله شوه، ولې هغه خو په زمانه پورې تعلق نسی یو پورې خو نه نسی. نو مونږ ویلو چې یو خدا ده چې القا استقبال او حال دواړه حقيقي نه دي، یو حقیقت او بل څه شی ده. نو چې یو حقیقت چې مجاز حساب نه ده، نو چې مجاز نه ده حساب نو یو معنا شو بس یو زمانه شو. خو که په مذهب دیغه باندې لاړ شو چې دواړه حقيقي وایي او دای مشترک وایي په ما باندې حال او د چا کې او دواړه حقيقي وایي نو دې کې غم ده. نو بیا وایا چې تا به اعتراض اله کولای چې دې فهم د حال او د استقبال فهم او دې دا اجتماعي دا په طریقې د ارادي سره وایي، دې اجتماع چې دا په طریقې د دلالت سره ده. اجتماعي په دلالت کې ده، اجتماعي په اراده کې نه ده چې په یو آن کې بیا حال او استقبال اراده کې د چانه د مضارع لکه چې نه په پوي ګوره کنه حال او استقبال یو جواب خدا ده چې دواړه حقیقت نه دي، یو حقیقت ته بل څه شي او په یوه مذهب کلار شو چې دواړه حقیقت وایي او دا مضارع مشترک وایي. نو اوس خو غم شو کنه صحیح ده. نو بیا جواب اصل کې دا ده چې په دوه زمانو کې جواب هغه ده چې په دوه زمانو کې خو نو یو زمانه پکې پرته وي، نو یو زمانه خوراغله پکې، نو چراغله نو بیا به احد الازمنه پکې را مقترن شتر چا پوری یو د ازمنه ثلاثه پوری ولې په دوه کې ونی پرته خو د دې له پاسه وسمو طرز اعتراض کوي هغه دا ده چې بیا خو عمومي مشترک راغلی، ولې دی یو لفظ نه په یو ان کې دوه زمانی او دوه معناوي اراده شوي او دې ته عمومي مشترک وایي. نو موږ وایو چې دا اجتماع په دلالت کې ده نه په اراده کې. دا اجتماع د زمانه نو چې راغلی ده دا په دلالت کې نه په اراده کې. نو ما تر اوسه درته ویل چې له دې نه ښه تعبیر ده دا چې داسې ووایي چې دا زمانې دواړه چې راغلي په طریقې د بدلیت سره راغلي خو چې بدې باندې بدلیت سره. نو دی وایي ومن خواصي هلکه په ما پاتې بار شل تعریف نه هلکه په دې سره وجود ذهني راغی او وجود خارجي په چا سره فهم کېږي علامې سره. نو علامه بعضې دا من ولې پکې راوړ دې کې اشاره وکړه چې بعضې دلته بیانېږي. نو چې بعضې هغه پنځه دي که نه نو بیا وایي چې هلکه پنځه دي نو بیا یې دغه صیغه یې ولې مکسره راوړه جمع مکسره یې ولې راوړه او صیغه د جمع قلت یې به یې راوړې وای نو د جمع کثرت یې صیغه یې ولې راوړه. نو موږ څه جواب وکړو چې دې کې اشاره وکړه چې علامات ډیر دي خو بعضې نو بیا خو ترجیح بنا مرجع راغله موږ وایي بعضې خواصې معظمه مکبره هغه پکې بیانېږي. نو هغه وجه د حصر پکې ووایي په دې خواصو کې چې وجه د حصر پکې دا ده چې دا خاصه به خالي یا به لفظیه وي که لفظیه یا به په اول کې وي یا په آخر کې. که په اول کې وه دا لام شو، که په آخر کې وه یا به حرکت وي یا به تابع د حرکت وي، که حرکت و جر که تابع د حرکت و تنوین او که چېرته معنویه وه نو یا به په ضمن د مرکبې تام کې یا په ضمن د مرکبې ناقص کې، که تام کې و اسناد که ناقص کې و اضافت. صحیح شو. دلته بیا دا خبره وه چې هغه د هغه خبره را مخکې کا چې بعضې لام خو چې کومه ده زه نه منم چې دا خاصه د اسم ده بعضې اسما به در وښیم په هغه باندې الف لام نه داخلېږي. نو جواب مې درته وکړو چې دا خاصه شامله نه ده بل کومه شامله خاصه غیر شامله ده. او که ته ووایې چې زه نه منم چې لام په اسم داخلېږي په فعل هم داخلېږي لکه لیضرب یا لا یضربن نو تاسو وایئ چې لام تعریفي مراد ده هغه لام ابتدایي لام امر ده او د ما له لام نه څوک مراد ده
لام تعریفی مراد ده. صحیح ده. بیا اعتراض وارد شو چې میم خو راځي د تعریف لپاره، لکه لیس من البر صيام في سفر، نو تاسو وایي چې هغه مشهور نه ده د عدم شهرت په وجه، یا هغه دا چې هغه بدل د لام نه راغلی ده، نو حکم دی چا لري؟ د لام لري. صحیح شو. او کته وایي چې دخول اللام ویلې ولې حرف تعریفي ولې نه ویلې، نو تاسو وایي دې کې اشاره وکړه اختیار د مذهب د چاته دي سی بوي دا چې د تعریف لپاره لام د لام او د حمزه په سر کې راوړل شوی چې ابتدا په چاره نشي. اگر که د خلیل مسلک دا ده چې دواړه چې د حمزه او لام دواړه د حرف تعریف دي، لکه هل الک هل، او هغه چې کوم دا مبرد هغه وایي چې حرف تعریف حمزه ده، خو د لام ځکه زیات شو چې د حمزه استفهامیه سره فرق راشي، خو د په نسبت باندې مختار دي چا مسلک ده سیبوي. او بل جر ده. جر ولې خدای علام ولې خاصه دي اسم ګرځیدل چې د واضح وذکر لپاره د تعین د معنا مستقلی بالمفهومیت چې په د باندې لفظ مطابقتا دلالت کوي. او جر دا خاصه ولې د اسم ګرځیدل د اثر دي چا ده حرف جر ولې خاصه ځکه چې هغه واضح وذکر دي ابزاد معنا د فعل اسم ده، نو دای بخامخه په اسم داخليږي. ولې که په فعل دا واضح وذکر لپاره د ابزاد معنا د فعل مدخول ته، نو که مدخول فعل شي نو بیا ابزاد شي راځي چاته نفس ته، نو مدخول به اسم وي. نو دی وایي چې الکه تو وایي چې جر په دی وجه خاصه دی هغه وګرځید د اسم وګرځید چې دا اثر دی چا ده، نو مدعا خو دی عام او دلیل دی څه شو؟ خاص شو. ولې جر مطلقاً خاصه دی چا ده د اسم ده، او تابع ویلې چې جر زکه خاصه دی اسم ده چې دی اثر دی چا ده، نو دا معنا که اثر دی حرف جر ونو خاصه به ای او کنو نو بیا بنوي، نو بیا خو اضافه لفظي یغه چې هغه د جر شتا خو اثر دی چا نه ده د حرف جر نه ده. نو تاسو وایي چې د حرف جر شتا خو مقدر ده. مونږ وایو چې جر اثر د حرف جر ده، حرف جر عام ده که ملفوظ وي که مقدر وي. او تو وایي لکه دلته مقدر شته وایي وو، ولی اضافه لفظي فرع دي چا ده معنوي ده، نو دلته بم پرس کیږي حرف جر خو شی بده باندې دلته بم. او تنوین ځکه معانی دي تنوین چې دا خاص دي تر چا پوری تر اسم پوری، نو تنوین هغه سلور قسمه بغیر د تنوین ترنم نه. او اضافت والاسناد الیه، اسناد الیه په چا عطف ده؟ په دخول که په مدخول دي دخول باندې، ولی که په مدخول عطف شي نو دي دخول لاندې براشي، نو دخول الاسناد، نو اسناد کې دخول راځي نه. او کته چې بیا خو فصل راځي هغه لام پکې فاصل راغی په مابین معطوف علیه کې ورته هغه مضاف الیه د مضاف لپاره اجنبی نه ده، فصل بین اجنبی نه راغلی. او بل اضافت چې کومه ښه ول اسناد الیه تعویل چې اسناد هغه نسبت توای په مابین د چا کې مسند او مسند، نو سمانا چې مسند او مسند الیه به دواړه خاصه دي چاري د اسم، نو دواړه خاصه دي اسم نه ده بلکې مسند الیه ده. تاسو وایي چې مراد د اسناد نه مسند الیه ده ځکه ماتن الیه ور سره راوړی ده. او بل چې کوم ده هغه وجه مې درته ویلې اسناد الیه یعنی کون الشیء مسند الیه، او اضافت کون الشیء مضافا و مضافا الیه. اگر کې اول کې خود باندې اعتراض واردېږي چې د اضافت نه خو مضاف الیه، ولی اضافت هغه نسبت ته وایي چې په مابین د چا کې ده، هغه خو دواړه خاصه دي اسم نه ده. ولی مضاف الیه خو په فعل کې راځي، لکه فعل مضاف الیه راځي لکه یوم ينفع الصادقین. نو د بیا جواب وکړي چې مراد د اضافت نه کون الشیء مضافا ده. صحیح ده، خو صحیح جواب ده چې مضاف الیه خاصه دي اسم ده. او کته وای چې ينفع موږ وای هغه اول د پتاویل دي نفع سره. صحیح ده خوشبي. نو وسوایا چې مضاف ولې خاصه دي اسم شوا ځکه چې کوم معانی مفاده دي هغه فوائد دي مضاف چې تعریف او تخصیص او تخفیف دي دا خاص دي تر چا پوری، نو هغه مفید چې مضاف دا غم خاص شو. مضاف الیه ولې خاصه دي اسم شوا ځکه چې دا په تقدیر دي چا سره ده، او حرف جر خاصه دي اسم ده، نو مضاف الیه هم خاصه دي اسم دي. ولی اضافت ولی اسناد الیه سو تقریبا شی باندې پاتې کې کنه هغه اضافت کې اعتراض ونه دا آسان